बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद लरम तاسو ورو جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې دوستانو مفتی سردار علي حقانی سے چې توجه باندې مشهور در ادم خیل کې په گاډي په اکسیډنټ کې شهید شوی ته اکسیډنټ په کوم ځای کې کړی دی څنګه کړی دی دوستانو د باره کوم ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکوم ورکه تاسو ټول معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان ستر اخره پرې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کړئ ټلې نشان دی وای تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغه ته په اسانۍ سره ملاوي شي دوستانو دا واقعا د ادم خیل چې مفتی سردار علي حقانی صاحب د ایو بیان نه بعد د الله او الله رسول صلی الله علیه و علیه وسلم پیغام په لولو د پر لاړو هغه نه واپس راتللو نو لارې کې د کوهاټ ټنل نه چې وتلې دی نو صرف جیپ سے ایکسیډنٹ شوی دی اور هغوی د دنیا فانی نه رخصت شوي دي او شهادت په درجې باندې فای شوي دي دوستانو آخري ټیم پرې هغوی د الله اور الله رسول ذکر کړی دی الله اور الله رسول تبلیغ کړی دی دوستانو دوی د معاشره لپاره ډېر زیات خدمات دي که دین په لحاظ باندې وګورو که دنیاوي لحاظ باندې وګورو مولانا مفتی سردار علي حقانی صاحب دواړه لحاظو باندې ډېر زیات خدمات دي الله پاک د دوی اهل خانه ته د زړه صبر ور کی اور الله پاک د دوی مغفرت وکړي دوستانو جنتی کاسو مونږ خو چاته د جنت سرټیفیکیټ نشو ورکول خو تمره مونږ ته پاته ده چې تمره زیات نیک کاسو ډاون ټو ارث کاسو یو وړو سب مینا کوله مشرانو عزت به کولو دینه مکه ثوابه کې دوی باندې اٹیک شوی او هغه نه باوجود دغه تمره غټ څړو چې هغه اٹیک نه باوجود چې کوم الګ په دوی باندې اٹیک کړو چې کله هغه مور دوی ته راغله الک مور دوی ته راغله نو دوی وته چې د الله د رضا لپاره د الک معاف کوم دوستانو د دور کې چې نفسي دور د دې کې یو داسې عالم هشته چې هغه باندې جانلیوا حمله وشي اور هغه الک معاف کې چې خیر ده تما په زوی په ځای ته د غلطي شوی ده ما الله د رضا لپاره مې معاف کړي دوستانو الله پاک د دوی مغفرت وکړي او دوی جنازه په نوخار کې په 2 بجې دا نوخچره خشکو 400 روډ ادري کې دوی جنازه دوستان جنازه کې شرکت وکړي امید لرم چې تاسو به مونږ ویډیو خوښ شوي